حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے دا قرآن شریف تلاوت بتاو نو دا دروازې مخې ته یو چبوتره جوړه کړې وه یو ځای جوړ کړی و هلته به منظم کو د قرآن شریف تلاوت به کو جلل به د مکې دا کافر به راغلل دا ماشومان او ښځې هغوی به ورته غوږ ایښودو ناستو به سره خلک راغلل ابوبکر صدیق ته یې ویې نه دې پرېږدو په مخه یې که غریب هغه خپل بوډۍ او امسا واخېستل حبشې ته روان شو یو کافر دی هغه ورته راغی ابوبکر څه کوې وی زه هجرت کوم ولې وی دا قوم مې نه پرېږدي دی مې نه پرېږدي نه نه ته خو زمونږ مشر عزتمند دی زمونږ خدمت کوې د یتیمانانو خدمت کوې د کونډو خدمت کوې ستا غوندې سړی زمونږ نه بار به ځي ولې به ځي راځه ته واپس یې راوځ او د مکې د ملکانانو د چودریانو میټینګ یې راوغوښت وی ګوره دا ابوبکر چې دی دا تاسو ولې د مرتد نه شړی دا خو ډېر ښه سړی دی هغه خپل دین دی زمونږ خپل دین دی او دا خو زمونږ د یتیمانانو سره یې ښېګړې کوي کونډو سره ښېګړې کوي دا خو د دې ټول قوم په فایده کې دی زمونږ د مړي د جمدي خدمتونه کوي دا هغه خپل دین زمونږ خپل دین پام کوئ چې دی ونه شړی هغې ورته څه وایي هغه مشران کافران مشرکان هغې وایي ټیک ته مونږ یې پرېږدو خو په یو شرط چې دی به دا خپل مونځ او دس او دا خپل تلاوت په کور کې دننه کوي بار به نه کوي دی بار لګي هغه خپل کتاب لولي قرآن شریف نو زمونږ ماشومان او ښځې ورته راغورلی شي مونږ یریږو چې زمونږ دا ماشومان او ښځې د ده قرآن اوري مسلمانان نه شي چېرته هغوی کې خو دومره اثر دی چې دا کافر راغی ابوبکر صدیق ته وایي به داسې کار دی ما د امن درکړ خو ته به مهرباني کې را دې نه پس به یې دا قرآن په کور کې دننه وی مونځ به په کور کې دننه کې دا شرط دی در باندې ډېر ښه چې یو څومره دې تېرې شوې ابوبکر صدیق له قرآن ورنه کړ بیا راووت هغه د دروازې مخې ته چې ځان لکه چبوتره جوړه کړې په هغې ودرېد او بیا لګیا دي په زوره زوره د الله قرآن وي ورسره جاري او د مکې دا ښځې او ماشومان د لار ته ډکه شوه هغوی م ورسره جاري دي کافر او د ابوبکر صدیق قرآن ته غوږ ایږدي د مکې دا مشرکان بیا ورلل هغه کافر له ورلل چې چا وله امن ورکړی وی تا ابوبکر له امن ورکړه په دې شرط چې دی به کور قرآن لولي هغه خو دا شرط خلاف ورزي وکړه خو بیا بار راوتی دی مهرباني وکړي یا کور ته دننه کا او یا ته خپل امان واپس که مونږ دې بار نه پرېږدو ځکه زمونږ بچي مسلمانېږي چې د قرآن اوري زمونږ ښځې مسلمانېږي چې د قرآن اوري سړی راغی ابوبکر صدیق ته وویې وی صاحب تا له خو ما دا شرط لګولو چې ته به په کور کې دننه تلاوت کې بار به نه کې تا خو بیا د شرط خلاف ورزي وکړه او کافر دې بار نه پرېږدي یا خو داسې وکړه چې کور دننه خپله تلاوت دې کوه ځکه ته چې بار کې دا ماشومان او ښځې مسلمانېږي ستا په دې هېواد او یا دا مهرباني وکړه چې ما ته خپل امان واپس کا بیا ته پېښه او د مکې خلک پېښه ابوبکر صدیق ورته ما تا ته خپل امان واپس که ما له د الله او د رسول امان کافي دی خو زه به تلاوت همدقه دروازې کې مخکې کوم دا زما کور دی او زما د کور مخه ده او که څوک ورته غوږ ایږدي کېږدي دی او که څوک نه ایږدي نه دې ایږدي زما روم یو ګڼ شمېر سره د حضرت عثمان غوندې شخصیت حضرت عثمان غوندې شخصیت رضی الله عنه یو ګڼ شمېر خلک صرف د ابوبکر صدیق د قرآن په اورېدو باندې پروردګار مسلمانان کړل د قرآن خو والله دومره برکت دی چې د حد نه دی د مکې مکرمې نه نبی علیه السلام لا هجرت نه دی کړی او یو ډلې مدینې شریفې ته ولېږله مدینه شریفه کې یو مسلمان دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا هغه په کور کې دیره شو دا لا حضور پاک هجرت نه دی کړی خو صحابه ولېږل او دا اسعد ابن زراره کور کې دیره شو الحمدلله هلته د مدینې خلک خبر شو هغوی یو میټینګ راوغوښتو دارې بلجین ساعده ورته وایي هلته ناست دي لکه د اسعد ابن زراره د مکې نه څه خلک راوستی دی هغوی خو زمونږ د پلار نیکه دین بدلی وی یو خدای دی او قرآن دی او نبی علیه السلام نوم اخلي په هغې ایمان راوړی دا خو څه نوي خلک راغلی دي دا شړل غواړي او که دا مونږ ونه شړل نو ممکن ده چې زمونږ د مدینې خلک ټول دغه دین ته واوړي اسید ابن حضیر رضی الله عنه دغه وخت کې لا مسلمان نه دی کافر دی نوجوان دی هغه ویل لکه داسې وکړې ما پرېږدې
زه ورځم او دا چا چې دا مسلمانان په دا کور کې دیر کړي دي اسعد ابن زراره زما دوست دی زه به یې پوه کړم وایي بس که دې پوه کړه ښه که نه په ورځو پې په شریکه دا مسلمانان هم وجنو دا چې چا دیره کړي دا هم وجنو وایي بس زه یې پوه یم اسید ابن حضیر وایي تاسو کښېنئ هغې مجلس کې ناست دی ولرئ دروازې والا هغه اسعد ابن زراره وله راووت رضي الله عنه دی ورته ویې هلکه ما اورېدلي دي چې تاسو د مکې نه راوستي دي څه نوي دین والا او هغه نوي دین دلته خورئ زمونږ د پلار نیکه زوړ دین ختمی داسې دی چې ستا خلاف د ټولې مدینې خلکو میټینګ کړی دی او ناست دي نو یا خو دا خلک وشړه او که دا نشي شړلی نو زما دوست دی زه باندې خفه کېږم نو ټول قوم ستا خلاف بلورې پرېږدي دي نه تا هم وژني او دا خلک مسلمانان هم وژني نو یا خو دا خلک وشړه او ګنې دا خلک ستا خلاف بلورې زم بیا ستا د دوستانې لحاظ نشم کوی زه هم د هغوی مرسته کوم اسد ابن زراره ورته ویل سید ابن حضیر ورته وی مرګري ته خو مې دوست دی که نه ویو وی داسې کار دی کسانو لرې بوزم او هغوی چې څه ویې واوره که د هغې خبرې غلطي نو تی د مټه ونیسه وویې شه تا ته اجازت دی او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړئ اسید ابن حضیر ورته دا خو هوښیاره خبره دا زه چې ورځو کور ته یې دننه که چې کور ته یې دننه که په هغې کې چې کوم مشر استاد و هغه مدرسې په دواړو سترګو لوند دی عبدالله ابن ام مکتوم صحابی دی رضی الله عنه په دواړو سترګو نابینا دی الګیا دی خلکو ته قرآن ښایي دا شیخ الحدیث دی دا شیخ القرآن دی دا زمونږ د مدرسې مشر دی او ورونو دا څوک دی دا مشر عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو ړوند نابینا د قرآن حافظ د مکې نه راغلی دی خلکو ته قرآن ښایي چې دی ورغی اسید ابن حضیر هغه اسد ابن زراره هغه کوربه ورته وایي وایي زما را دوست دی دته یو څو خبرې وکړه هغه ورته وایي ډېره ښه نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع کړه چې تلاوت یې شروع کړه دا اسید ابن حضیر چپ شو وایي دا تا ما ته څه واورول وایي دا زمونږ کتاب دی قرآن ورته وایي وایي دا کوم دی وایي دا زمونږ پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الله نازل کړی د هدایت کتاب دی یاره وی داسې خبرې داسې کلام خو ما چېرته نه دی اورېدلی وی ستاسو د دین څه نوم دی وی زمونږ د دین نوم اسلام دی او وی تاسو څه وایې مونږ دا و چې الله یو او دا چې ما درته څه ولوستل دا د الله کتاب او دا چې نو په الله ایمان یو دی او په دې کتاب ایمان چې دا د الله کتاب دی او دا کتاب چې په کوم پیغمبر راغلی دی هغه منل دا درې خبرې زموږ وی د دین نوم اسلام دی وی په دې کې په څه طریقه سړی داخلېږي وی به دغه کلمه شهادت به وی داخل بشي وی لاس راکړه هغه اسید ابن حضیر کلمه شهادت وی پروردګار مسلمان کو د قرآن د اورېدون چې مسلمان شو قوم په میټینګ راغوښتلی دی ولري ورته ودرېده وی څه چل دی او که سړی دې پوه کړه یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی هغې خو ډېر رښتیا خبرې کوي او امام په ایمان راوړه زه ملګری شم خدایه مونږ لېږلې سله وې او دا پتا خو د هغوی اثر وشو بل یو کس پاسېده سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار او مشر وی داسې کار دی دا اسعد ابن زراره زما د ترور زوی دی زه ورځم زه پوه یم که ما پوه کړه خو ډېره ښه ده که ما پوه نه کړی شو نو زه به ستاسو ملګری یم او د هغه سره چې تاسو جنګ کوئ زه به م ورسره کوم ډېره ښه تاسو کښېن دی ورغی اسد ابن زراره ته یې دروازه ووهله بار وله راووته ترور زوی هم اورېدلي دي چې څه خلک تا راوستی دی مسلمانان ورته وایي او هغې څه نوې خبرې کوي او زموږ د پلار نیکه زوړ دین بدلوي دی ګوره ماما زویه داسې کار دی ته راشه په خپله د هغې خبرې واوره که دا خلک غلط و تا له اختیار در کوم ویې شړه او که خلک ټیک و نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړې وی دا خو هوښیاره خبره ده ورننوت چې ورننوت همغه نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم هغه ته ویې لږ د قرآن تلاوت ورته هغه ورته صاحب د قرآن شریف تلاوت شروع چې تلاوت یې شروع کړه هغه سعد ابن عباده چې څوک په جوش کې راغلی چې دا به شروع او ورته وایي وی دا څه شی دی وی دا د الله کتاب یاره ما خو د دنیا خبرې اورېدلې دي وی دا رښتونی کتاب معلومیږي ستاسو د دین څه نوم دی اسلام وی په دې کې او په کومه طریقه داخلېږي سړی دې کلمه شهادت به وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس ور داخل بشي وی دا رښتونی کتاب دی معلومیږي دا چې ستاسو دین رښتیا دی لاس راکړه لاس یې ورکړه هغه بیا آیاتو کې پروردګار د قرآن په اورېدو هغه مسلمان کو راغی اوس قوم ناست دی دی ورته مخامخ ودرېد قوم ته وایي ټول اوس په زرګونه خلک ناست دي په دارې بني ساعده کې لویه اجتماع ده تورې په لاس دي چې ورځو دا مسلمانان وجنو شړو یې دا مشر ورته سعد ابن عباده وایي بچې زه څنګه سړی وایي ته خو
د قوم زمونږ مشر یې وی نه د هوښیار یم که قمق نه نه وي ستا غوندې هوښیار سړی بل کم وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به منې د هغې خو دا مطلب و چې دوی به راته وایي چې راځئ چې پرې وردو د انقلاب ته خور ډېرې خوشحاله زنده باد و دوی به راته دا وایي جي بلکل ته مخکې کېږه موږ درپسې یو ته چې څه هلکه ګوره یوازې مې پرې نه دی ګوره کلکولې نه نه جي کې ته څه وایې موږ ستا تابعدار ته خو موږ بوځه او تورې راکړه چې در سره ځو که نه ځو وایي ښه داسې کار دی چې د هغې څلور خبرې ما واورېده د هغوی هغه کلام مې واورېده د هغې نوم قرآن دی او د پیغمبر نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی دیني دی او زه خو یې ملګری شوم ما خو په ایمان راوړه او تاسو ته هم وایم چې ایمان پرې راوړئ مسلمانان شئ جناب په هغه مجلس کې په زرګونو خلکو په یک دم ټول الله مسلمانان کلو کلمه شهادت وي دا د قرآن برکت حضور پاک مبارک کې مدینه شریفې ته ته مدینه منوره فضا اواره وه ماشومان او جنکو هلکانو استقبال کو دا د چا برکت شو د قرآن شریف په سچه چې د قرآن شریف تلاوت څوک کوي هغه د خوند او هغه له پله کې لاره وباسي او چې څوک یې اوري چې دی مسلمان یو د زړه په نیت یې ورته غوږ کېښوده قسم دی چې د هغه په زړه کې به هم اثر کوي لارې به پکې وباسي حضور پاک مبارک کې به د قرآن شریف تلاوت کو عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به لکه د کټوې جوشونه وال او جلل به یې ورسره او د خپې مبارکې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدماه د خپې به یې وپړسېدې خوند یې وله ورکو نو قرآن ډېر د برکت کتاب دی روم او ډېر د هدایت کتاب دی او چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کوي د الله قهر و غضب بالته بلکل نه نازلېږي او مونږ قرآن شاته کړی دی که مونږ قرآن ته شا کړی ده هغه هم اتخذو کتاب الله وراءکم ظهریا مونږ شاته غورځولی دی مونږ قرآن له توجه ورنکړه مونږ هدایت د قرآن نه ما سوا په نورو څیزونو کې ګڼو حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هدایت لوی سرچشمه د الله قرآن دی او که چا د قرآن نه ما سوا په بل څیز کې هدایت طلب کو وی دا به ګمراهان جهنم ته به رسېږي نو د قرآن یو لوی برکت دا چې مسلمانان د تلاوت کوي نه در دې قرآن سور اخلاص در دې قلغو د دې تلاوت کوا درې ځله باندې د پوره ختم ثواب او لس ځله تلاوت چې کوي د صورت اخلاص الله به جنت کې محل درته جوړوي حضور پاک فرمایي او چې څوک 200 کرته د صورت اخلاص تلاوت وکړي 100 کرته 200 کرته تاسو خو به وکړئ شئ که نه دا نه خبره ده که نه تسبیح کنی کې زه 5 روپۍ درکړم او ځان دیوالی که نه یې به در سره 200 کرته دا چې کوم لوی دي او سوره اخلاص ورځي ما سره واده وکړه انشاءالله یو ورځ کې وي که 2 ورځې کې وي که 3 کې یو ورځ کې نه په یو 2-3 ګنټې کې کېږي په یو ګنټه کې کېږي سوره اخلاص به سره د بسم الله 200 کرته وایې که نه لاس اوچت کړه چې څوک ووایم به الله به پې اجر دومره درکوي اوس دا واوره اجر به الله دومره درکوي چې څوک 200 کرته سوره اخلاص ووایي د 50 کالو ګناهونه به ورته رب العالمین معاف دا هو وایه که نه یا قربان باندې پوهېږي او په دې نه پوهېږي کنځل کوئ او بل سره غیبتونه او سیاسي هغه ښه دی او دا ښه دی او دا ښه نه دی ټولو زمدان له خوله ستړی کړه دا ووایه ورونو ستاسو فایده ده پکې د ما ورکې څه دي خو دا خو ستا د فایدې دپاره ګرځي قسم دی علما او طالبان او حافظان ستاسو خیر خواهان دي ستا بچو ته قرآن ښایي ستا بچو ته دین ښایي ستا بچو ته علم ښایي بله ورکې څه فایده ده چې ته دینداره شې ستا اخلاق خشي ستا عقیده خشي ستا عمل خشي بیا موږ دا مولیان پرې نه ښودل خبرې دي ورپسې وترې دي او هغه داسې دي او هغه داسې دی طالب صاحب داسې دی او عالم صاحب داسې دی او حافظ داسې دی دا تا ته دین ښایي تا ته قرآن ښایي تا ته نیغه لار ښایي د دې عزت وکړې د الله د برکته د قرآن نه مخې قدر وکړې د پیغمبر نه مخې قدر وکړې الله به دله په دې اجر درکوي نو د مارونو یو فایده د قرآن شریف تلاوت دی یو حق یې دا شو روزانه چې چاله قرآن شریف ورځي او په ناظره باندې نو چې یو سپاره تلاوت خامخا کوي چې خشته قل رو رو یا کوي 60 منټه پې لګي یا 15 منټه پې لګي نو یو سپاره تلاوت یا نیمه سپاره تلاوت که دا نشي کولی یو رکوع تلاوت خو در ودې کوه دویم حق یې څه دی نو حفظ دی سنت کفایي دی په کلي کې به یو حافظ خامخی کور کې پکار دی کور کې نی محله کې پکار دی قوم کې پکار دی قوم کې نی محله کې پکار محله کې نی په علاقه کې پکار کا علاقه کې یو قسم حافظ نو د ټولو غالبا در او بچو حفظ وکړي دا بچو چې تلاوت کوي والله ستا پکې اجر او فایده ده حضرت موسی علیہ السلام
تفسیر کبیر کې مولانا امام رازی رحمه الله لیکلی بلا ربانی موسی علیہ السلام روان دی او قبر کې ورته عذاب ملاوي پیغمبر ته د قبر کشف کېږي دی چې واپس هم په هغه لاره راځي په هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالۍ ملاویږي حیران شو چې الله اوس تلم نو دې قبر والا ته عذاب ملاوېده په جهنم کې پروت او چې اوس واپس رالم نو په جنت کې پروت دی دا ولې فوراً جبریل علیہ السلام ورته راغی پیغمبر ته چې څه مسله پیښه شي فرشته ورسره فوراً راځي وی چې اوس تلم نو دې قبر ته عذاب ملاوېده او چې اوس واپس رالم نو دې په جنت خوشحالۍ کې پروت دی دا ولې وی صاحب دا سړی چې مړ شو د ده نه ښځه حامله پاتې شو امید بچې لا نو پیدا دا سړی مړ شو دا قبر وا او ډېر ګناهګارو الله پې عذاب شروع هغه د ده د مرګ نه پس د ده بچې پیدا شو او دې خو لګیا دی قبر کې عذاب ملاوي ګناهګار د ده د مرګ نه پس چې د کم بچې پیدا شو هغه لوېده اوس لږ ساعت پس هغه ماشوم لوی شوی نو مور بوته او جومات کې استاذ ته کېنو چې دته تورات وښایه هغه زمانه کې خو د خدای کتاب تورات وکړه تورات ورته وښایه استاذ ورته وی وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو بسم الله وایو هغې د هغې مطابق چې کوم لفظ د الله په نوم شروع کوم عبرانی سریانه کې نو ماشوم وی بسم الله د الله په نوم شروع کوم وی الله وی چې د ده نه کم پیدا دی هغه د ما نوم اخلي هغه ژبه د ما په نوم راتی او دله د عذاب ورکو بند کې پیدا به جنت ته ولېږي نو ستا نه چې کوم بچې حافظ پاتې شو په رمضان کې تلاوت کوي حافظ هو برکتي انسان دی ولې چې دې قرآن یادوي نو څونه بار بار هغه آیاتونه وایي هسې خو نه یادېږي او بیا دورونه کوي او بیا رمضان کې چې ختم کړي د هغې نه مخکې څو ځله دور کوي نو څومره اجر او ثواب د ده کېږي او څومره د مور او پلار کېږي حفظ بهترین شعر د قرآن شریف او دریم نمبر حق یې څه دی ترجمه ده د مولانا صاحب نه په ترجمه د قرآن مقصد ځکه دا د الله خط دی دې کې الله ډېر څیزونه غوښتي دي او بل حقیرونه څه دی علم چې د قرآن علم سړی وکړي دې مدرسو کې علم کېږي د قرآن هغه پوره تفصیل سره علم د قرآن شریف د قرآن په مسایلو سړی پوهېږي په احکامات یې سړی پوهېږي او یو بل اخیري حق دی دا څلور حقونه خو الحمدلله زموږ په وطن کې شته تلاوت هم کېږي او حفظ هم ډېرې مدرسې دي او درسونه د قرآن شریف هم شته او مدرسو کې علمونه هم شته او یو اخیري حق یې بل دی چې په هغې زما تاسو د ټولو غاړه بنده هغه د قرآن نظام دی ګورئ قرآن شریف کې الله وایي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما د غل سړي نه او غلې نه لاس پرې کړئ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة زناکار سړی او ښځه په درو وهه قاتل داسې مړ کوه دا قانون زمونږ په وطن کې نشته دا حق باندې زمونږ ستاسو غاړه بنده ده الله دې کړي چې زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راشي چې دا غاړه هم زمونږ ازاده شي امن سکون او اطمینان به راشي زما ورور دا د قرآن شریف حقونه دي نو کوشش وکړئ د قرآن دا حقونه خپل کې خپل بچي وباسئ حافظان یې کې نشئ کولی حافظان عالمان یې کې حافظان ډوډۍ به الله ورکوي دا نشئ کولی نو کم از کم جومات ته رالېږئ چې په ناظره خو قرآن زده کړي که نه چې تلاوت کوي ته به قبر کې پروت یې فایده خو درته ورسي که نه بس اخري یو بل ټکي درته وایم ما چې کوم احادیث ولسته آیات ولسته الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر قرآن یو لوی نصیحت ته دا موږ نازل کړی دی و انا له لحافظون حفاظت به موږ کوو هغه حفاظت الله په چا کوي هم په دغه طالب علمانو هم په دغه حافظانو هم په دغه عالمانو هم په دغه مدرسو جوماتونو او بل حدیث چې مې ولوست نبی علیہ السلام فرمایي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې هغه ډېرې بهترین دي یو هغه خلک چې هغوی د الله کتاب قرآن دا سینو کې پټ کړی او یو هغه خلک چې د شپې پاسي خپل رب ته په سلګو سلګو جاوي نو طالبان او دا حافظان دا خلق چې دا د الله کتاب ته ځان وقف کړی دی د حضور فات مبارک د وینا مطابق دا ډېر بهترین مخلوق دی دا الله ته ډېر خوښ مخلوق دی دا الله ته ډېر نږدې مخلوق دی محمود غزنوي یو لوی بادشاه تېر شوی دی محمود غزنوي مجاهد هغه وایي زما په زړه کې 3 شکونه یو شک مې په زړه کې دا و چې ما به الله وبخي که نه ولې د خاتمې پته نه لګي دیم شک مې په زړه کې دا و
چې دا به د خپل پلار سوچه زوی ما او کارمونه به هم ځکه مور مې چې د غلطي نه کړې. او دریم شک مې په زړه کې دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. نو دا د نبی علیه السلام رښتونی حدیث دی که د بل چا خبره ده، د بل چا مقوله ده؟ دا سوداګانې مې وې. یو ځل د شپې په لاره ته یو خپل غلام ورسره دی، غلام سره د سرو زرو ډیوه او د زیتون تیل پکې بلیږي د رڼا لپاره. بیرنی خو به یو ځای کې یو لور دی لواري کوي، او یو هلک د لور هغه ډیوې ته سر ټیټ پاس کېږي او کتاب ورته ګوري. محمود غزنوي هغه هلک دی خو راشه بچې څه کوې؟ وی صاحب سبق یادوم. ای سبق کور ولې نه یادی؟ وی چې ډیوه راکره نشته، د دې لور دې ډیوې ته د شپې ګورم. وی خره دین طالب ته ګوره او دونه غریب چې ډیوه ورسره نشته. وی ها بچې دا ډیوه والا د سرو زرو ډیوې ورکړه او تیل د زیتون دی، او چې کله هم تیل خلاصېږي بیت المال ته راځه تیل به میلاوېږي. زه کور سبق یادوه. چې راغی وده شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید. حضور پاک مبارک ورته فرمایي اے محمود را سبکتګین زویا، الله دې وبخښه ځکه چې تا زما وارث سره امداد وکړ. چې د خوبه راپاڅېد، وی نبي علیه السلام راله درې والو سوالونو جواب راکړ. دا مې شک و چې ما به الله وبخي که نه. نو حضور پاک مبارک راته دعا وکړه چې الله دې وبخه. دا شک مې مو الله به مې بخي. دا مې شک و چې د مور خپل زوی م او که پردی د پلار مور مې غلطي که ده نه کړې چا سره. نو وی راته د پلار نوم واغه چې ای محمود رسو مبتګین زویه خدای دې وبخه. نو پته ولګېده چې پلار مې خپل. او دریم په دې حدیث کې مې شک و چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. یاره دا واقعي د نبي علیه السلام حدیث دی او که دا د بل چا مقوله او خبره ده؟ وی راته وفرمایل چې ای محموده د سبکتګین زویه الله دې وبخه ځکه چې زما وارث سره د امداد وکړو. نو طالب ته خپل وارث ووی. نو چې طالب یې وارث شو ورته استاد عالم حافظ په یقینا وارث شو ګن. دا د پیغمبر وارثان دي او د حضور پاک وینا ده. ګوره وارث هغه چاته وي چې پلار یې مړ شي یا نیکي مړ شي یا مور او د هغه نه کم مال پاتې شو دی په قبضه کې والي. نو د حضور پاک مبارک نه څه پاتې دي؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. وی دوه څیزونه مې درته پرېښي دي تر څو چې به تاسو خپلې منګولې ولګولې نو تاسو به کامیاب یې. یو د الله کتاب او بل د ما سنت. نو دا چې چا قبضه کې واخیستل د حضور پاک میراث دی، نو هغه وارث شو که د مارو د عالمانو طالبانو حافظانو مدرسو قدر وکړئ ښه. پردی ژبه به نه غږوئ. نن امریکا د دې دشمنه ده. نن د امریکې او د برطانیې دا سوچ دی چې مدرسه بدنامه شي، بانې وله جوړئ. طالب العلم بدنام شي بانې وله جوړئ. عالمان بدنام شي بانې وله جوړئ. جره بدنامه شي، پتکې بدنام شي، مسلمانی بدنامه یغوي. میریا باندې لګیا دي مسلمان شرمئ، مسلمان بدنامئ. دا د هغې سوچ دی. دا خو دشمن دی. دشمن خو که لګیئ د دشمن نه څوک ګیله نه کوي، خو خپل د دشمن ژبه خوځئ دا ډېره خطرناکه خبره ده. پام کوئ د امریکې ژبه تاسو نه خوځئ. په دغه مدرسو کې ستاسو د پیغمبر د احادیثو، ستاسو د الله د قرآن خدمت کې دغه عالمان او دغه طالب علمان ستا د پیغمبر د حدیثو او ستا د الله د قرآن خدمت کې. ګوره الله خو زمونږ یو شریک دی که قرآن زمونږ شریک کتاب دی، پیغمبر زمونږ شریک راهنما او مشر دی. نو دې مدرسو کې خدا خدمت کې ټیک ته غلطی پار چا کې وي دا نه چې نه وي ما کې به هم په غلطی وي تا کې به مې بل کې به مې غلطو ته مه ګوره، مثبت سوچ وکړه. د هغې هغه ښه پهلو ته وګوره چې دا څه کوي. نن که مونږ خور او لور او مور کې تمیز کوو دا راته چا ښوولي دي؟ دا راته علماو ښوولي. نن چې مونږ دا وایو چې دا مونځ کوو دا راته دې علماو ښوولي. که نور چا تبلیغ والا تصوف والا او یا تا ته پلار او ورور ښوولي دي، خو بنیاد ورپسې د علم دی، د قرآن او د سنت دی ورپسې. دا خو هر څه تا ته بنیاد د دې ټولو کارخانه مدرسه ده، کارخانه عالمان پکې جوړېږي. هغه علما ځي څوک په یو لار کې د دین خدمت کوي، څوک بل لار کې د دین خدمت کوي، څوک بل لار کې د دین خدمت کوي. او ورونو ډېره سخته ورځ ده. حضور پاک مبارک فرمایي چې هر انسان به د خپل عمل مطابق په خپلو خولو کې ډوبې ډوب، څوک د نامه پورې، څوک د کونډو پورې او څوک د خولې پورې. د آخرت خولې د دنیا د اوبو په شانتې نه دي. د دنیا اوبه خو خپله سطح هموار ساتي که نه. اوبه چې د سیند راوبهده ټول خلک به یو شان پکې ډوبي. هلته خو لور او جوره نشته، نه د هر چا خوله به ده پورې ولاړئ لکه د جامو په شانتې. ده نه به بیږي او ده پورې به ولاړئ، د ده نه بل خوا به ځمکې ته نه غورځېږي، ده پورې به ولاړئ. څومره چې د چا ګناه ده هغومره خوله
او دی به پکې ډوبې او ګرمي به زیاتی. الله دې د آخرت د ګرمۍ نه وساتي. نو د مارونو دی به پلار ته وي بابا راغلی ما یو نیکي مې کوله که مهرباني دې وکړه دا یو نیکي دې راکړه. که دا نیکي ما ته میلو نشي دوزخ ته ځم او که دا میلو شي پې بچ کېږم. پلار به ورته وي بچې د نیکو سوداګاه د چا سره نه کوم نشم در کولی. بابا ز ستا زوی یم فلان کې هغه دنیا کې چې به یو بل سره محبت او مینه وښکلولو بم او که ترانه کې دوزخ ته به ځم بچې الله دې د دوزخ نه وساته. دعا دله کولی شم او نیکي نشم در کولی. زما له حساب کتاب نه دی شوی. که زما کم شي څه به کوم. ځکه هلته خو جهنم به مخامخ کاري او غړمبار به کوي. خو داسې نه دی د دنیا په شان معامله. سړی به دمه شي او سړی به خوب وکړي او سپارش به وکړي یا رشوت به ورکړي او یا به وتښتي الله ته غیر ته. دا قصې پسې خو هلته نشته. دی به مینتونه ورته وکړي او به دوی بچې در باندې خفه یم چې دوزخ ته دی زما د زړه قطرې یې. خو که چرتې زما نیکي کمه شي تاله درکړم ښه به کېږي. دغه اور ته به غورځېږم نشم در کولی. دی به مایوسه شي مور پسې به لاړ شي. بې د ما یو نیکي په کار ده ابه هم ورته انکار وکړي. دی به دا واسطې ورته وایي او ارسب فلا انصاب بینهم. قرآن حکیم کې الله فرمائی هلته بیا یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. د مور نه او د پلار نه او د بچو نه به تښتي. داسې ورځ ده. عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی وی چې خلق قبر نه پاسی بربند به پاسی. وی صاحب الله سړي او جنکې او ښځې وی ټول به بربند پاسی. وی دا الکان به دې جنکو ته سړي به دې ښځو ته نه ګوري چې بربندي. عائشې دا ورځ ډېره سخته ده. هر سړی خپل غم کې دی. مجال شته چې څوک یو بل ته د یو بل عورت ته وګوري. دا خو سړی د دنیا په عیش و عشرت کې دی نو پردو جنکو ته ګوري. چې غم پې راشي بیا پردو جنکو ته څوک نه ګوري. دا غم وخت دی. مور به انکار وکړي. دی به ورته وایي چې مور هغه زما د مینې مور د دنیا هغه واسطې به را مخکې کړي چې ناجوړه به شم تا به وایي چې په دې بچي مې دې نه او په ما دې دا بیماري وي. وی بچې در باندې خفه یم دله قطرې مې که دوزخ ته غورځېږي در سره زه سوځم خو نیکي نشم در کولی. دا مخامخ برلارو جهنم ته به څوک ټینګېږي. که زما کمه شي څه به کوم. بیا به لاړ شي په زامنو په بچو پسې. زامنو بچو ته به مینتونه شروع کړي چې بچو نیکي راکې. هغوی به م ورته انکار وکړي. ای بچې ستاسو پلار نه دغه ستاسو د برکته غر کېمه. واقعي دا مشران دا سپینګیري د چا د لاسه برباد دي د بچو د لاسه. حلال او حرام نه پیژني خو چې بچې مې ښه ژوند تېر کړي بچې مې ښه تعلیم وکړي او بچې مې ښه جامه واغوندي او بچې مې ښه بنګله کې اوسي او منډې دي او ترړې دي او د بچو له را پیدا کوي او جهنم خپل ځای شو خپل. الله دې مساترونو یاد وساته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمائی دا هغه مقوله ده وی دا هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل خیرت خراب کړي. دا کم عقل انسان دی. دنیا دې د بچو جوړه کړه خیرت دې خپل خراب که. والله کری دا بچی په کار شي. که نیک بچی دی قرآن دې په یاد که قرآن دې په زده که علم دې په حاصل که او یا نور د نیکۍ لارو سره تبلیغ دعوت او تصوف او نیکۍ سره دی ولا واسطه پیدا کړه نو چې دی دا نیکی کوي خو تاله فایده در رسی. خو که چرته بچی دې دیندار نه که قرآن خان دې نه که والله که دې په کار شي. قسم مې درته وخور که دې په کار شي چې مړ شي د خلقو د شرم د وجې نه که دوه څلور دیګه در پسې پاخه کړي ام بې غوښې ځان به در نه خلاص کړي. دغه به د ثواب دپاره نه چې خلک وایي چې بابا پسې څونه کړل نور سم نشته. خبره ختم. نه پکارېږي اولاد او بچي. هغه اولاد او بچي به دې پکارېږي چې ته مدرسې ته راولې جومات ته راولې د الله قرآن ورته وښیې اخلاق ورته برابر کې یا داسې د نیکۍ لارو ته وباسې دقه به دې پکارېږي باقي دې نه پکارېږي. نو بچي به م ورته انکار وکړي یا بچو ستاسو دپاره دا ګناه په ما راغلی او دغه دوزخ ته مې غورځئ که تاسو نیکي رانه کې ای بابا در باندې خفه یو خدای دې بچ کا او که تاله در کو زمون کمه شي بیا به څه کوو. ښځه به ورنه کي بچي به ورنه کي یاران دوستانو پسې به وګرځي ولا به ورنه کي چې څوک د ده پېژنګلو یو هر سړی به ورته انکار کوي او یوه نیکي کمه درو
وای اوس د نیکۍ قدر شته که نشته هغه یوه کمه ده چې ته په دنیا کې وی الف زر آ او الله پې لس درکوي په دومره پوټې نیکۍ الف زر آ باندې څومره ټایم ستا لګي او په دې تا ته لس کمې ملاویږي په دې کې یو کمه ده دی به مایوسه شو خو دا خو ماله چام رانه کړه دا نیکي نو دی به مایوسه را روان شي یو سړی به ولاړي خفا دلګیر دنه به تپوس وکړي ملګري دې خوا راشه ولې خفی یاره بس ډېر خفی یم ولې دوزخ ته روانې یو نیکي مې کمه شوه او الله را سره احسان وکوي لار چې چا نه وغواړه هېڅ چا رانه کړه ما خو ویې دا بلا شی پیدا کړم نه پلار راکړه نه مور په کار شوه نه بچي په کار شو نه ښځه نه یاران نه دوستان چا راله رانه کړه نو بس اوس الله ته ور مخامخ کېږم دوزخ ته به ځم رونو الله ګورې د هر څه نه خبردار دی خو د نیکۍ دا قدر درته ښایي دا سړی به ورته وایي مړه نیکي دې کمه ده وې او زه به درکړم دی به ورته نیغ نیغ ګوري ته څنګه راکړې ما پېژنې دنیا کې نه بلکل دې نه پېژنم نه مې چېرته لیدي دنیا کې او نه دې پېژنم نو ته بیا ماله څنګه نیکي راکړې دومره خلک نږدې نږدې مې په کار نه شو ته به مې څنګه په کار شې وی زما په ویړه دنیا کې د ایمان نه پس یوه نیکي ده سړی به ورته وویل نور ټول عملنامه مې د ګناه نه ډکه ده ایمان نه پس صرف او صرف یوه نیکي ده زما پې کار نه کېږي زما تله د میزان چې وتللې شوه نو ګناهونه مې دومره درانه شو چې اړو څه پته نه لګي نو زما په دې نیکۍ کار نه کېږي نو زه تاله به درکړم ته مسلمان خو به پې د جهنم نه بچ شې که زما خو پیسې کار نه کېږي ښه یاره دا رښتیا وی بلکل څه دې نوم دی فلان کې د فلان کې زوی الله ته به مخامخ شي دربار ته رونو تله د میزان به لګېدلي ښه پل صراط ته مخامخ به تله د میزان لګېدلي داسې وله خبره نه او رب العالمین به په خپله نګراني کوي جبریل علیه السلام به ولاړي چې هغه وحی راوړې ده اسرائیل علیه السلام به ولاړي که څوک سوال وکړي چې ما نه ستا مخکې اوښکې ده چې هغه جواب ورکړي چې الله تعالی ته ویلو کرام الکاتبین فرشتې چا چې نیکۍ بدۍ لیکلي دي ابه ولاړي آدم علیه السلام به ولاړي ځکه د هغې اولاد سره حساب کتاب کېږي او د هر پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړي دې چې ور مخامخ شي الله به یې تپوس وکړي بنده نیکي دې پیدا کړه او ربه چا درکړه فلانکي سړي وی حاضر یې کړې هغه سړي باندې به هم د دوزخ اعلان شوي اب هم راولي رب العالمین به د هغه سړي نه تپوس وکړي تا دله نیکي ورکړه ورکې وله او ربه ورکوم ولې ورکې یاره مسلمان ورور دی مې دی رحم مې پرې راغی زما پې رحم راغی چې دی جهنم نه بچ شي نو وې دله خو پلار او مور او بچو او ښځې او خویندو میندو چا ورنکړه الله ته خو معلومه ده تی څنګه ورکې ای پروردګاره زما د ایمان نه پس یوه نیکي ده د زما پیسې کار نه کېږي غر کې یم دوزخ ته روان یم پرېږده دې مسلمان باندې رحم کوم دا یو خو به دوزخ نه بچ شي که نه الله به وفرمایي دغه انسان ته چې ښه تاله خو د نیکي درکړه ستا خو دا یوه کمه وه دته خو جنت ته ځه ستا قصه خو سمه شو او دی بل ته به و چې ښه نو تا په دې مسلمان رحم وکړو او الله رحم مې پې وکړو نو ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم الرحماء يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په مخلوق د خدای رحم وکئ اسمان والا رب به تاسو باندې رحم وکړي او چې څوک په یو بل رحم کوي الله به په هغوی رحم کوي شته نن په مسلمان کې رحم جواب راکوي نشته رحم نن مسلمان ته ټیپر هم نه ښکاري یو غرس ته وباسي پټ ورته ناست یو ډس ته وباسي عزت ته مسلمان د لاسه محفوظ نه دی بچی د مسلمان د لاسه محفوظ نه دی هندو امریکنۍ دلته نه راځي دا مسلمان در څه کوي مال د مسلمان د لاسه محفوظ نه دی غلا او ډاکه چې کوي مسلمان یې کوي دې جومات ته دروازه ولې لګېدلې ده هغه ولې لګېدلې ده دا خو د خدای کور دی هر جومات ته او مدرسې ته دروازې لګېدلې دي او هغه ته جلنده ورته موږ دا ولې جواب راکړې راله ولې ورته جلندې وو غلا نه یریږي داسې ده که نه ده ولې ورته جلندې وو غلا نه یریږو که نه دې خلک غلاو نه کړي هلکه دا خو د خدای کور دی دا قرآن شریف خو د الله دی دا لوډ سپیکر کې خو د الله دین بیانېږي دې پکې ته خو د الله منځګزار منځ کوي نو دا غل د جومات نه غلا کول الله اکبر دا بچه ته د هندوستان نه راغل راځي نو
د روس نه به راځي نو نه جي نه د هندوستان او د روس نه نه راځي دا د دې پلوسی دی دا د دې علاقې دی او دا علاقه کې چې هندو به اوسېږي نه جي هغه هم کلمه وایي مسلمان دی ماشاءالله مسلمان د مسلمان نغلا کول او مسلمان د الله د کور نغلا کول او مسلمان قرآن شریفونه پلی کول او په هغې خپې ښودل او د جومات نه پکې کوزول الله اکبر ولله الحمد دا زموږ مسلمان دی 10 روپۍ ګټم 20 روپۍ ګټم دا رزق به یو سې بچو ته به کېدې بچې دا ما د خدای په قرآن خپې ښودې ده او پکې مې کوز کړی دی او په هغې مې درنه دا 20 تالانه غشتې دي بچې دا مې د جومات جانماز پټ کړی دی همې خرڅ کړی دی او دا غوښه مې په هغې درته راوړې ده بچې دا مې پردي بچي بېګا وهلې دي او د هغې نه مې دا مال پټ کړی دی او تاله مې دا میوه راوړلې دی خوره څومره خوند به کوي الله اکبر سوچ نشته مسلمان کې رحم کم دی رحم موږ نه کوو په مسلمان ځکه خو په موږ د خدای قهر و غضب ورېږي که نه قهر و غضب ورېږي که نه لکه رحم نشته دی او چې سره خو بیا لاندم سوځي رحم دل هم بیا سوځي رحم نشته هلکه بجلي نشته د خدای قهر هلکه باران نه کېږي د الله غضب هلکه ګرمي ده دا د خدای قهر هلکه مقدمې دي تاریخونه دي او روزانه منډې دي د خدای غضب هلکه 15 منه ټوپک مې په سر دی دا د خدای قهر او غضب پلانکي هسپتال کې مې هلته مریض پلانکي کې هلته مریض دا د خدای قهر او غضب ولې رحم ممکن نشته ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه اسمان والا ذات په تاسو باندې رحم وکړي دا زما وینا نه ده دا د رسول الله مبارک وینا نه ده هغې استی چې هغه دروغ نه وي او رښتیا و نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی الله راته جهنم وخو جهنم یو ښځه وه پیشو یې مړه کړې وه جهنم کې پرته وه او هغه پیشو پې لګیا وه چکونه یې پې لګول ولې وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو نه یې پرېښوده چې ځان له په خپله ښکار وکړي هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه پروردګار هغه ښځه د هغه پیشو د لارې وجې نه جهنم ته ولېږله وی ما په خپلو سترګو حضور پاک مبارک فرمایي ولیده چې هغه پیشو پې چکونه لګول مخې ته شوکاو او دوزخ کې سوځېدله ښه بله ښځه مې ولیدله ګناهګاره بخاري شریف کې حدیث دی بله ښځه وه په لاره تله تږې وه یو ځنګل کې ورته کوي ښکاره شو چې هغه کوي له ورله نو چې ګوري نو برقه نشته په کوي برقه نشته او یو سپی د تندې په مخه اغشتې دی سپی ژبه یې دومره بار رایستې ده او د تندې د وجې نه هغه سپی د کوي په غاړه چې کومه خټه ده هغه خوري هغه ساتي یاره دا ښځه وایي چې زه څنګ تږې معلومېږي دا چې دا سپی هم هغسې تږې دی زر یې موزه وویسته موزه او هغې پورې خپله لوپته وتړله برقه نشته پکې وي او هغه موزې یې ښکته کړه او د پینې پکې اوبه راوویستې او هغه سپي ته یې هغه اوبه واچولې هغه سپي هغه اوبه وڅکلې سپي یې مخکې سیراب کړ وروسته یې ځان سیراب کړ رسول الله مبارک فرمایي د هغه سپي باندې ښځې رحم وکړه او سیراب یې کړ الله هغه ګناهګاره مومسه حدیث کې راځي هغه د جهان ګناهګاره ښځه د هغه سپي د رحم نه وجې پروردګار جنت ته ولېږله رحم داسې شی دی مچان وجل جیز دي ګورې ګناه نه ده مچ چې سړی وجني ځکه دا خو دا بیماری ته پیدا کېږي هیزه او بلبل لیکن د انسان نیت ته ګوره انما الاعمال بالنیات یو سړی چې خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل یاره وایي په یو معمولي عمل یې وبخله په یو ډېر معمولي عمل پسې یې وبخلې وی چې الله راته وایي چې یو ځل دې په مچ رحم کړی دی ما وبخلې څنګه صحیح مې راواغېسته په مشوانه کې مې قلم ګنده کړ او په هغې مې خط لیکه خو چې قلم مې راوچت کړ یو مچ راغی په قلم په سوګه کېناسته هغه صحیح یې څکله ما وی راشه یاره د خدای مخلوق دی او دې وخت کې تږی دی یا اوږې دی پرېږده چې دا صحیح اوس کي لږ ساعت مې ورته قلم ونیوه چې مچ مور شو پاسېده ما بیا خط شروع کړ الله وی دغه کار دې کړی په دې مې وبخلې جنت ته ده اوس مچ وجل دا به ته نه کوې چې مچ به نه وجنو رحم به پرې کوو نه د هغه یو نیت یو سوچ جذبه د هغه په لکې راله یو نقش یې لکې راغی په هغه نقش پروردګار وبخو رحم به په مسلمان کې الله به در باندې رحم کوي ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه یرفعکم من فی السماء اسمان والا ذات په تا باندې رحم وکړي الرحماء یرحمهم الرحمن چې څوک په یو بل رحم کوي رحمان ذات به هغه انسان باندې رحم کوي نو پروردګار هغه سړي ته وایي وی تا په د رحم وکړه ده خو نیکي برابر شوه دی خو دې جنت ته او تا پې رحم وکوې او نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه ما
بېشکه پروردګاره زه اگر چې ایمان دې دی نور دې هېڅ نیکي نشته د ګناه نه ډکې یوه هم ده نه لاړه خو تا په ده رحم وکړه زه په تا کوم بې حسابه بې کتابه جنت ته ځه زمارو یو رحم په لکې پیدا کړي بې رحمي ډله نه وباسئ غضب ډله نه وباسئ مسلمان سره ښېګړه کوئ ښه سلوک کوئ دویم د دې واقعې نه زما مقصد سو د نیکۍ قدر مې درته وښو دلته خو موږ پروا نشته په نیکۍ باندې لګیا یو ګناهونه کو او پروا هم نشته ملا صاحب درته وایي سوره اخلاص لوله قل هو الله احد او چې درې ځله دې ولوسته د پوره قرآن شریف برابر اجر او ثواب به الله درکړي دومره نیکۍ به الله درکړي سوره یاسین دا چې دې ولوسته رب العالمین به په دې سوره یاسین د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب درکړي دومره نیکۍ الله درکوي لیکن موږ سره د نیکۍ قدر نشته دا واقعه مې دې له درته بیان کړه زمارو چې په زړه کې ستا د نیکۍ قدر پیدا شي اوس بیا تلاوت د قرآن شریف کې نورو تلاوت د قرآن شریف کوي درې ځله سورې اخلاص اوس بابا وایي صاحب ما له قرآن شریف په ناظره نه راځي بابا سورې اخلاص خو درځي قل هو سورت او دا لوله کنه قل هو الله احد وایا او دا لوله د دریو ځلو قل هو الله احد اجر د پوره قرآن شریف د ختم برابر دی الکه فقیر یم او غریب یم درک مې نه لګېږي چېرته تعویض راله وکړه چېرته چاله بوله کې دعا راته وکړئ زه یم رسول الله مبارک درته تعویض ښودی دی که نه رسول الله مبارک دعا مونږ ته ښودې ده که نه په هغې شروع کوه فقر به د الله ختم کړي هغه څه شی دی سوره واقعه کې څوک لولي په اخري صورتونو کې صورت دی حضور پاک مبارک فرمایي په کوم کور کې چې صورت واقعه تلاوت کېږي هغه کور کې به الله فقر او تنګدستي نه راولي الله به رزق فراخه ورکوي دی نه ښه دم بل کم دی عمل پې وکړه زمارو د قرآن شریف کې بې انتها فایدې دي او که موږ د قرآن شریف فایدو ته سوچ وکړو او موږ د الله قرآن ته ځان وقف کړو او د الله قرآن ته مو ځان ورنږدې کړو خوند پکې څومره دی وایه رښتیا که نه چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کېږي د انسان په دې زړه کې کرښې او لارې جوړوي که نه جوړوي دا قاري صاحب دی مشهور قاري تېر شوی دی قاري عبدالباسط مې تلاوت مخامخ په مخامخ اورېدلی دی یو وخت کې ستاسو دې صدر ته راغلی و په دې سنهري مسجد کې سورت قاف تلاوت کوي موږ راغلي ورته ناستو ناشنا تلاوت حالانکې شکل ته چې ودې وله کتل نو تا به پې ګمان ځکه ګیره برې ترس یې کړی دی یو شینه شنه پټه یې د دې سر نه تو کړې وه دی و د مصر الله آواز ورکړی یو عجیبه لهجه الله ورکړې وه یوازې د قرات او د تجوید مهارت نه اواز سا او بیا هغه لهجه او طرز د تلاوت چې هغه له پروردګار کوم ورکړی و دا په دنیا کې منلی شوی قاري د مصر اوسېدونکي و کویت ته راغلی و د لویو کارخانو مالک او کویت کې خښ دی د هغه تاریخ لیکي وی مصر کې هغه زمانه کې چې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر و لار کې نو د بل ملک هغه بادشاه وله د ښار دا معززین راوغواړي ډوډۍ وله وکړي او تاسو به لیدلي په دې ډوډو کې ورته بیا غدول او سورنا او ډب ډوبه قصې پسې ورته خوشحالی یې جنکۍ ورته ګډئ شرابونه کبابونه عبدالباسط وایي چې ما ته مې اطلاع راله چې د روس بادشاه دی ورسره ډېر لوی وزیران دي او ډېر لوی وفد دی او جمال ناصر ډوډۍ کړی ته هم راشه ویې لاړم لوی میز لګېدلی دی او د میز نه یو طرف ته د روس بادشاه دی خروشچیف او هغه سره خپل وفد او بل طرف ته جمال ناصر دی او د مسلمانانو وزیران دي او دا میدان ټول د دې مسلمانانو نه او د دغه روسیانو نه ډک دی هغه سره لوی وفد دلته وی دې خبرې کوي جمال ناصر دغه د روس بادشاه ته وایي چې صاحب که دې خوښه یو کلام درته واورم وی موږ وایي چې دې به چېرته ډول سورنا اوس ډنګه ډونګه به ورته کوي اوس دلته وی هغه وایي چې واوروه وی جمال ناصر ما ته مخ راواړو چې قاري باسط تلاوت شروع کړه وی زه تیار نه وم تلاوت ته وی لکه مې فکر شو چې خدایه تلاوت تا خو د روس بادشاه دی روسیان خو قرآن شریف څه کوي چې خدای او پیغمبر هم نه مني هغوی خدا شی نه مني نه خدای مني نه رسول مني او نه پیغمبر مني او نه قرآن مني دی په تلاوت څه پوهېږي چې د تلاوت ورته وکړم وی لږ غوندې داسې ساوه شوم وی ما ته وایي چې عبدالباسط ته تلاوت شروع کړه ته شروع کړه وی ما تلاوت شروع کړه وی هلکې سوچ کوم تلاوت هم کوم او هلکې دام سوچ کوم چې عبدالباسط نور کله به ستا تلاوت هغه چا اورېده چې دا قرآن خو مني که نه مسلمانانو به اورېده
او نن ستا تلاوت ته هغه خلک ناست دي چې دا قرآن خو څه کې د دې پیغمبر او د دې رب هم نه مني. وی ډېر شوق یې راکړه تلاوت، وی داسې شوق یې راکړه او دومره مینه یې راکړه او دومره په خوند تلاوت مې وکړه چې وی ما له جلا راله او هغه جلا کې زما ساه بنده شوه نو تلاوت مې بند کړ. وی که داسې مې وکتل جمال ناصر هم جالي او مسلمانان هم جالي، وی چې مخامخ دی هغه د روس بادشاه ته وکتل هم جالي او د هغه ټول وفد جالي زارو قطر وی اوښکې ترې روانې دي. وی سترګې وچې جمال ناصر ته وی چې جمال ناصره دا تا به ته څه واورول، دی خو زما د هلکې لارې وویستې. هغه ورته وی چې دا زمونږ کتاب دی که نه، مونږ خو یو دین منو اسماني او یو ذات منو د دې یو خالق او مالک د دې دنیا او دا هغه الله زمونږ د هدایت لپاره نازل کړی دی، دا مې درته واورو. وی چې په دنیا کې مې هر قسمه کلام اورېدلی دی، هر قسمه خبره مې اورېدلې ده او په طرزونو باندې او په سرناګانو کې مې هر قسمه شی اورېدلی دی، لیکن زما په زړه کې چې دې کلام کم اثر پیدا کړو، زما په زړه کې کومې لارې پیدا کړې، دا یو کلام زما په زړه کې نه پیدا کړو. د قرآن شریف ډېر لوی برکات تیرونو ګورې او د قرآن شریف ډېر لوی اثر دی. افسوس او افسوس چې مونږ په صحیح طریقه د الله کتاب له توجه ورنه کړه. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، څوک چې په الله اعتماد وساتي الله ولا کافر. د نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرام بخاری شریف کې حدیث دی، یو عقیده تلو تقریبا 300 صحابه وی خوراک ختم شو، وی چې خوراک ختم شو وی مونږ به دروازې دوه خانه لالو، دوه خان وی په هغې به زمونږ د لښکر د غوښو ګزاره کې د خوراک ګزاره کېنه. اخره کې ملګرو منې کړو چې د اوښان تاسو حلالوئ او د اوښان ختم شي نو بیا به وطن ته پسه ځو. بس وی دا لاسونه خپې م وشلېدل، دا پوندې مو شلېدې او چاودې او دا تلي مو چاودل او د خوراک څښاک هېڅ سامان نشته، خدای اوس به څه کوو. وی چې دریاب ته نږدې شو وی دې کې دریاب یو کب راوغورځو، دا بخاري شریف کې حدیث. عنبر ورته وی یو لوی کب چې دریاب کب یو چپه واله دا سمندر دریاب چې دی مضبوطه چپه وی یو غټ کب یې غاړې ته راوغورځو، چې کب یې راوغورځو مونږ سره خو تورې په لاس کې وې، بس په تورو مغه کب وو چې رانه دوباره دریاب ته ونه غورځېږي راټینګم. وی هغه کب مونږ وخوړه او د هغې چې کوم ډلو هغې کې کوم اواز کوه وی په هغې به مخونه او لاسونه او پوندې غوړولې، وی وجودونه هم ساربه شو. کب څونه دا 300 صحابه کرام او وی مونږه یو میاشت د دې کب غوښې وخوړې، یو میاشت. او مدینې منورې ته نبي علیه السلام لم لږه غوښه راوړه او اندازه د غټوالي دې نه لګوله چې وی د هغې 2 لشې م راواغېشتې، 2 لشې نو یو بل سره مو درولې داسې مخامخ، هغه 2 لشې م بره څوک یو ځای کړی په ځمکه مو درولې چې دا به څومره اوچتوالي. نو چې زمونږ په اوښانو کې کوم غټ اوښ او زمونږ په سړو کې کوم اوږد سړی و وی هغه هم په هغه اوښ باندې سور کړ او وی د هغه لشو لاندې م تېر کړ وی سر یې ورسره ونه لګېد. دې ته کب وایي. زموږ په وطن کې دا مشهوره ده وی چې غټ کب یې به حلالۍ یعنې مردار. دا خبره غلطه ده ښه. کب چې هر څومره غټي د کب ذبحې ته او حلالولو ته ضرورت نشته، کمان د دریاب ټول حلال دی. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، دقسې رزق به بیا درکوي. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه دا ادهم یې پلار د بلخ د علاقې بادشاه دی. دا اوس چې ازبکستان او دا علاقې دي د دې ټولې علاقې بادشاه او ډېر نیک سړی و، عادل بادشاه و، الله به ډېر یادو. من کان لله کان الله له، څوک چې د الله شو الله د هغه شو. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله بروسه اعتماد وکړه الله ولا کافي دی. د الله نه لوی ذات چې الله د چا دپاره کافي شي د هغه نه لوی ذات بل شته نشته. رونو یو ځل ته چا تپوس وکړو تا خو بادشاهي پرېښوده او په علاقو ګرځی دی، وی داسې د خوند یو زه بادشاهي خو ټول د خوند او د مزو شو په دې فقیرۍ کې او په دا ګرځېدو کې او په دې هجرتونو کې داسې د لذت او د خوند چې ته واقع درته پېښه ده وی هغه څه شی دی ښه خوراک یا چې تا ته ډېر لذت په دې کې میلو شوي او ډېر خوند درته میلو شوي څه شی دی. وی هغه یو ځل یو جومات ته لاړم، وی د ماسخوتن مونځ مې پکې وکړو، وی هغه جومات ته په وړی مې اوچتو، وی چې مونځ مې وکړه نو هغه خلک ټول د جومات نه وتل، وی مې چې زه خو مسافر یم په دې جومات کې به شپه وکړم. وی د جومات هغه څوکیدار راغی ما ته چې ماما د جومات ته وځه، مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شه دلته شپه کوم. وی چې نه شپو جومات نه چې ته بل کې شپه کوه. مې چې دا خو د خدای کور دی ستا د پلار هم نه دی، نه ځم له دې جومات.
وی دا هغه سره په باس شو وی زه خو کمزوری یم ډېره موده ډوډۍ مې نه وه خوړلې کله لږه کله ډېره وجود مې ټپ شوی هغه وی مضبوط او سرب و وی د لاس یو ونیوم په زور یې د جومات نه ایستم او زه نه وتم وی دې پوړو لی راورسولم د پوړو نه دیکه راکړه وی چې دیکه راکړه نو وی الاوړې پرېوتم نو د یوې پوړۍ نه به بلې راتلم او دې سر به مې وډک کړم د بلې نه به بلې راتلم د بلې نه به بلې راتلم او ځمکې ته راورسېدم وی قسم په الله چې د خوند وخت ما ته دقه ملو دی چې وی دې سر به مې دې پوړۍ له یو ډک وکړو او د الله تعالی د کم علم او کم رازونه او کم کشفونه به زما دې مازغول راتلل هغې کې چې به کم خوند وي دا مې په بادشاه کې هم نه دي لیدلي اخره کې مکې مکرمې ته ورسېد مکه مکرمه کې بلا مریدانو ډېره دې څلورو واړو طریقو په دې بزرګانو کې د دې ټولو استاذ پاتې شوی دی مشر نو هلته مریدانو چې د حج ورځې به شوې نو حج کې خلک زیاتې په نورو ورځو خلک کمې نو دې مریدانو ته به یې داسې کار وسوکې چې اوس تاسو حرم خالي کړئ مېلمنو ته چې دي طوافونه عمرې کړئ مونږ به غاړې ته شو او یې ځای خشاک راوړی په بازارونو کې خرڅوی او په هغې چې کوم شی ګټی تاجیانو مېلمنو خدمت ته پرې کوو دی کار خو مریدان یې پوه کړي وایي ګورې په دې طواف که تاسو کوئ نو حج کې خو د بار نه مېلمانه راغلي او ښځې هم پکې هلکان هم پکې نو ښځو ته به هم نه ګورئ او چې کم هلک داسې وي چې په مخ یې ږیره ني عربی کې امرت ورته وایي هغې ته به هم نه ګورئ دې مریدانو له به ټریننګ ورکړ وایي ښه صاحب او یو خاص ځای مقرر کړ چې دلته به زه ناست دی قاجیانو به یې ډوډۍ خوړه خشاکونه به یې خرڅول چې دې کله لاړ د ده په ځای باندې د دغه رعیت د دې یو ماشوم زوی و د ده نه ماشوموالي کې پاتې و هغه رالوی شو هغه د په ځای بادشاه چې پلار یې عادل او انصافدار و اوس به دې زمونږ بادشاهي پلار یې د مور نه تپوس وکړه زما پلار هغه مور ورته ویلي چې اورېدلي مې دي چې اوس په مکه مکرمه کې دی بادشاهي یې پرېښیم نو دې زوی اعلان وکړ چې زه حج له روان یم او که ما سره څوک په ملګرتیا کې په سرکاري خرجونه سره بوځم لویه قافله یې را روانه کړه چې څنګه رالل نو چې بیت الله ته سړی راشي خو لومبې به عمره کوي طواف به کوي مور ورسره ده د ابراهیم ابن ادهم ښځه چې د طواف عمره به وکړو بیا به پلار سره ملاقات وکړو لوی لښکر ورسره دی چې د بیت الله طواف او عمره کوله اتفاقا دغه وخت کې ابراهیم ابن ادهم هم طواف کو نو ده خو زوی په وروڼي کې پرېښی خو د خدای شان دی د دې زوی دا بوی په دا پلار لګي اوس هم که دا ډېره موده پلار د په سفر کې پاتې شي او راشي که نه دا روز به خپل بچی نه پېژني خو چې دوه درې ورځې تېرې شي او غېږ کې واچوي چې هغه پنځه شپږ کاله چا لوبولي هغه له توجه نه ورکوي هغه خپل پلار له بیا توجه ورکوي زمونږ دا پښتانه وایي که نه وایي د مور او د پلار دا خپلو دا بوی وي د دې پته لګي ده په وروني کې پرېښی او دې بچي ته خو دا پلار اړو یاد نه لري چې پلار مې څوک دی طواف کې سره یو بل سره مخامخ شو چې مخامخ شو نو ابراهیم ابن ادهم دې زوی ته وکتل او صاحب کشف هم وی پیژن چې دا خو مې زوی چې طواف نه کله فارغ شو نا مریدان ورته وی وی صاحب وی مونږ دې منې کړي یو چې ښځو ته به هم نه ګورئ او بېګیرې هلکانو ته به هم نه ګورئ او تا خو په طواف کې یو هلک هغه ته داسې په غور وکتل هغه خو ګیره برید لا نور راغلی اجامت یې نور راغلی او تا ورته په غور وکتل دا ولې او ښځه مو ورسره وه یاره وی ګمان دا کومه چې دا ما ته هغه زوی معلومیږي چې ما په وروڼي کې پرېښی دی او دې ته راتښتېدلی او دا د پړوني ښځه راته خپله کور والا معلومیږي وایي ځکه مې ورته وکتل دې راغی خپل ځای کې کېناست هغه چې کوم د ده مریدان و خشاکونه یې راوړل خرڅولې او پیسې به یې راوړې په هغې به یې جاړله ډوډۍ کول هغې هم رالل زوی یې تپوس وکړ یا دلته یو سړی د ابراهیم یې نوم دی او د پلار نوم یې ادهم دی چې دا به کم دی خلکو ته خو دې معلوم وایي راځه چې مونږ ورسره ملاقات وکړو مریدان هم خوشحاله و چې دوی سره ډېره موده پس ملاقات کېږي او ښځې سره چې راوستل ورسره کېنول وی دا د ابراهیم ابن ادهم نه خو پېژن چې دا مې زوی دی نو هغه زوی وله په دې غېږ کې سر کېښود او ښځه ورسره خوا کې کېناست ښځه هم ورته وویل چې بس دې سړیه او ته راځه خیر دی بادشاهي مه کوه ستا هم دا ژوند خوښ دی بس بادشاهي مه کوه راځه دا کار هلته کوه ژوند خو به دې لږ د راحتي جامه خو به دې لږه مزېداره وي خو ستا مخکې ژوند ته او شکل ته وګوره اوسني ته دې وګوره او زوی م ورته چې بابا هېڅ کار مه کوه صرف خدای یادوه خو موږ سره ده وی دی ورته په ژړا شو دا د ابراهیم ابن ادهم تاریخ کې لیکي چې په ژړا شو وی د دم د سترګو نه اوښکې وبهیدې خامخا چې بچی چا ډېره موده پس وویني او بیا ورته جاړي لکې رحم راځي وی دا سر یې داسې اسمان ته پورته او سر یې راښکته کړه چې راښکته یې کړه لږ ساعت تېر شو د دوی جړه یې بنده شوه مریدانو ته ویې راشه دا لږ اوچت کړې چې هغې لږ اوچت کړه هلک مړ دوی مړ
مریدانو ته تپوس وکړي دا څه چلو شو دا هلک په څه مړ شو وایي چې دې که زما دې غېږ کې پرېوت کړ او ده ما ته وویل نو د ما کې ما خپل محبت او مینه راغله یو غیبي اواز راته وشو چې دعوه زمونږ د مینې کې او منځ کې د محبتونو او مینې نورو خلکو سره دي بس وی الله ته مې مخ کړې مې چې خدایه د دې فتنې نه خو مې وساتې انما اموالکم واولادکم فتنه قرآن حکیم کې الله او بل ځای کې وایي چې اموالکم زینة الحیات الدنیا مال او اولاد ستاسو د دنیا ډول دی ګوره که نیک اولاد یې خو د آخرت ته ګټه شو که بد اولاد یې د دنیا د ګټه ده آخرت ته پې خراب نو ایبا وی چې بس دوا مې قبوله ده د دې فتنې نه چې ما خدای خلاصوي خو یا به ما وجني یا به دې وجني نو یا د پاک کې قبوله شوله ما پاک کې قبوله نه شوله په الله چې دې بروسه او اعتماد وکړو بیا به دې نه په ګرمۍ پر وایي او نه به دې په یخنۍ پر وایي دا به نه وی یاره ګرمي ده او دا مونځ به پکې ماسخوتن به ټول په یو ځای راوګرځو یاره یخني ده او یا یاره تیاره ده او دا زکات ته او دا خو بلا پیسې را نه ځي او دا خو حج او بلا پیسې مې بربادېږي او دا خو رمضان دی خو ګرمي ده دې روجو سره بس کوم بیا به دې په دې پروا نه مقصد به دې چې زما لوی الله رضا شي ابراهیم ادهم رحمت الله علیه یو ځل یې خوب ولید دې خوب ویني یو سړی دی او د ویده د خپل محل کې یم او یو سړی دی محل ته رادننه شو او کله یو چت ته خیږي او کله بل چت ته وایي ما ته تپوس وکړه چې ملګري څه کوې وایي اوښ رانه روک شوی دی هغې اوښ پسې ګرځم مې چې د خدای بنده دا خو د بادشاه محل دی دلته اوښ څه کوي اوښ چې تا نه روک شوی دی لکه د دشت او بیابان او په صحراګانو کې ګوره اوښ ګیا پسې صحرا ته منډې وي د بادشاه محل ته خو نه راځي ولې وی دا د اوښ د کتو ځای نه دی وی نه دې دربار کې او د بادشاه محل کې څوک اوښ پسې نه ګرځي وی ښه نو خدای پکې بیا سینګور خدای هم دلته نشي معلومولو دا د خدای د پیژنګلو او د خدای د موندې ځای هم نه دی چې راویښ شو ګوره الله ورته اوس لاره برابروي دربار کې ناست یو سړی راغی یو فقیر سوالګرۍ شکل کې ده خو په دروازه باندې کسان مقرر کړي دا دروانچیان سړی دومره هیبتناک شکل یې لره چې یو دروازچین دې تپوس نه کوي چې ده څه کوي او څه کار دی دی په یو دروازه په بل راننوت او د بادشاه تخت ته ورسېد ده سره خپل وزیران او چې کوم د بادشاه د شورا خلک دی هغه ورسره ناست نیغ راغی بادشاه دې تپوس کې لکه څه چل دی څه لرالې وی صاحب مسافر یم او دې سړی لرالم دې هوټل له شپه پکې کو ابراهیم ابن ادهم او ته وایي چې دا سړی خو نه ده تر هغې که ته لیونې دا خو د بادشاه محل دی زه بادشاه یم او دا مې وزیران دي زه ښار ته ودرېږم چې د هوټل کې به شپه وکړې وی صاحب دا سړی نه ده وی نه وی ستا نه مخکې په دې تخت څوک ناستو وی زما پلار وی د هغه نه مخکې څوک و وی فلان کې وی د هغه نه مخکې څوک و وی فلان کې وی چې دومره خلک په یو ځای لاړ راشي هغې ته سړی نه وي زه ورته وایي سړی روان شو ابراهیم بن ادهم نوکران دی سړی راونیسئ دا سړی څه شو چې هغې ورپسې منډې والې هغه غیبي انسان و پیدا نه لکه یې سوچ وکړه چې واقعي ٹھیک تا په بادشاه کې هم خدای ملاویږي هر چاته نه ګوري حضرت عمر ته ملاویږي حضرت ابوبکر صدیق ته ملاویږي حضرت عثمان غنی ته ملاویږي حضرت علی مرتضی ته ملاویږي رضی الله تعالی عنهم اجمعین حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته ملاویږي دا نیکان خلک هر سړی نه هغه د بادشاه د وجې نه غافل شي بیا پیسو سره دولت سره محبت او مینه پیدا شي الله ته بیا یېري بیا الله کوم نه یادېږي د خلکو کارونه به کوې که الله به یادی ده کله کې سوچ وکړو چې ټیک ته چې ډېر نیکان خلک او صحابه بادشاهان او قاضیان او مشران او امیران پاتې شوي دي هغوی پکې خدای موندلی دی خو ما ته ګرانه ده بس پټ په پټه د شپې ووت او بادشاه یې پرېښود الله یادوي راشه ځان له چته کښېنم چې د شپې م الله یادوم او د ورځې م الله هغوی ته حالت معلوم نو زمونږ د وطن د بادشاهانو په شانتې نو چې کال تیر کړي نو خلک ورپسې بیا خیرې کوي نو بل راشي نو چې بل راشي او کال تیر کړي نو خلک هغوی ته هم بیا خیرې کوي چې خدای دین هم خلاص کړي نو چې بل راشي نو بیا خلک وایي خدای چې دا مردار وي بل دا ولې انصاف زمونږ په دې مشرانو بادشاهانو کې نشته ظالمان دي ظالمان او د اغیار او د امریکې او د یهودیان او د عیسایانو جنتان دي که خدای پاک یې مخ د امریکې نه بیت الله ته کینو څه خبر ایمان یې په امریکا راوړی په بیت الله او د خدای په ذات د دې ظالمانو ایمان نشته بهر کیفه خلک اوسې په ګرځېدل چې زمونږ بادشاه به کوم دی چې مونږ یې را پیدا چې دې تل ورپسې ګرځېدل د یو دریاب په غاړه یې ګیر او ده سره یو زوړ څادر او ستن و ورسره هغې کې تار اچولې ځان له هغه څادر ګنډه او وزیران ورته کېناستل بادشاه سلامت دا څه کې تر هغې که ته لیونې بادشاه پکې خلک پیسې ورکوي منډې تړلی وي
او مهنت او مشقت کوي او تا بادشاہي پرېښود موږ دې غواړو او د دریاب په دې غاړه کې پروت نه درته سوری شته او نه کوټه شته غلامان او نوکران دې پرېښودل ځان له په زور باندې لګیا او هغه خپل کمبل او هغه شړۍ ګنډې ابراهیم ابن ادهم ورته وایي تاسو څه خبر یې ما له الله ستاسو نه ښه بادشاهي راکړې وایي دا بادشاهي ده ډوډۍ به دې هم نه خوړلې دې جامو ته دې وګوره دې صادر ته دې وګوره وایي قسم دې چې ما له الله ستاسو نه ښه بادشاهي راکړې هغه ستن د تار نه ویستله او دریاب لوی دریاب هغې ته یې وغورځول ځکه نه وایي تاسو باندې زما بادشاهي ده ما بادشاه منې وایي او وایي دا ستن راله راوباس هغې یو بل ته وکتل وایي د بادشاه صاحب په دې ما وږې پرک راغلی دا د بادشاهۍ څه نه پرېږدي دی لیونی شوی ځکه چې ستن دریاب ته وغورځي ستن څوک د دریاب نه رایستی شي وایي راوباسئ که نه وایي صاحب ګوره مه کوه زه چې زوی علاج بدله وکړو ډاکټر او حکیم ته به دې وښایو زه لیونی نه یم زه جوړ یم زه ستاسو ګورم چې زما په تاسو بادشاهي شته که نشته زما بادشاهي منې که نه ستن راوښکې شئ که نه شئ رایستی هغې وایي صاحب ستن به څوک راوباسي وایي ښه اوس ګوره وایي د دریاب کبان هغې ته یې واس کړئ وایي ما یو ستن دې دریاب ته وغورځوله او که تاسو ماله هر څوک وي په دریاب کې کوشش وکړئ ماله هغه خپله ستن راوباسي نو دریاب کې خامخا ستنې او دا میخونه پراته دي که نه دا پکې پروت دي وایي کبانو ستنې راوچتې کړې وې اوسپنې په خوله کې راوچتې کړې وې او یو کب و چې په سترګه ړوند و د دا هغه ستن د هغه په خوله کې و او دلې اخواله راورسوله کبان د ستنې نه او د کونډۍ نه څونه ځان ساتي او چې د دریاب د خولې له راغې نه ستنې ترې راواغېسته وایي وایه اوس هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه مې په تاسو بادشاهي وه اوس ما له خدای پاک په دې کائناتو بادشاهي راکړې نورونو په الله به بروسه اعتماد ساتو خپل اسباب به نه پرېږدو د دنیا اسباب به استعمالوو که څوک زمیندار یې خپله زمینداري دې کوي خو اعتماد دې پرې نه ساتي که څوک تاجر دی دکان کوي یا بل څه کار کوي دې خپل کار کوي کاروبار دی کوي خو په هغې به بروسه نه ساتي چې دا رزق په دې کې دا به د یقیني چې روزي او رزق ماله رب العالمین راکوي که الله وغواړي د دې ځمکې په دې غنمو کې او په دې غله کې او په دې دوکاندارۍ کې برکت په پیدا کړي ماله به ترې روزي راکړي او که الله وغواړي سپم باغ به مې زدول او توپان به راشي ټوله میوه به ترې وغورځېږي غنم به مې تیاري بارانونه او ګلی به پرې راشي سپم پکې ونه شي نو اسباب استعمالول خو اعتماد په اسبابو نه کول اعتماد په لوی الله کول دې ته توکل او اعتماد او بروسه وایي الله دې زمونږ په لوی ذات بروسه پیدا کړي ګوره ما درته مخکې وي چې زمونږ رزق زمونږ ژوند زمونږ مرګ زمونږ خوب زمونږ ویښه زمونږ عزت زمونږ ذلت زمونږ هر څه الله په اختیار کې دي چې په الله د اعتماد وساته دا ټول بر الله تابع کړي او چې په الله د اعتماد نه ګرځو پسې منډې وه دعا وکړئ چې الله په موږ رحم وکړي دا دعا وکړئ چې خدای پاک زمونږ په دې وطن کې چې دا کوم جانجي او ګنجیري خدای پاک دا ختم کړي خدای زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي خصوصا په سوات او دیر په بونیر باجوړ کې الله امن راولي او دا متاثرین مهاجرین خپل وطن ته په خیر واپس کړي تو کې چې څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي قرضداران نه قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي خدای موږ د هر قسمه قهر او غضب آفت او مصیبت نه محفوظ وساتي د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د فتنو او د شرونو مصیبتونو محفوظ وساتي اخر وخت ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 351 نمبر کیسټ کې تاسو په الله د توکل او د بروسې بیان اورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سری فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12